مثل الذين مثال د هغه خلکو ينفقون چې هغوی خرج کوي اموالهم چې هغوی خرج کوي اموالهم خپل مالونه فی سبیل الله په لار د الله کې کمثل پشان د هغه کمثل حبة فشان د هغه دانې دي انبتت چې راوټو کوي سبع سنابل سنابل وږي فی کل سنبلة په هر یو وږي کې 100 حبة سلدانی وي والله الله تعالی یضاعف زیاتوي لمن د هغه چا د پاره یشاء چې وغواړي والله الله تعالی واسع وسعت والدی علیم او پوه دی د دین مخکې رکوع کې دو رکوع مخکې یا ایها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة دې آیاتونو کې الله پاک جل شانه د مال د خرج کولو حکم کړی چې تاسو خپل مالونه خرج کړئ د الله په لار کې او دلته کې الله پاک جل شانه د مال د قبلېدو شرایط بیاني چې تاسو د الله په لار کې کوم مال خرج کوئ نو په کوم شرایطو سره به خرج کوئ نو چې په دغه شرایط چې کوم شرایط الله پاک خولي دي په هغه شرایطو سره انسان مال خرج کی نو الله پاک جل شانه د مال بیا په خپل لار کې قبلي او د الله په لار کې ₹1 لګول دا یو په 200 باندې الله پاک د دې ثواب ورکړي او دا د ټولو نه کمه درجه ده یو په 200 ثواب الله پاک د الله پاک په لار کې عام قانون خدا د چې عام نیکی او سړی کوي یو په لس باندې ول الله پاک جل شانه ثواب ورکړي من جاء بالحسنه فله 10 امثالها چا چې یو نیکی وکړه نو الله پاک ول دغه ثواب یو په لس باندې ورکړي یو سړی یو پیر سبحان الله او نو داغه ثواب ول الله پاک یو په لس باندې ورکی یو پیر الحمدلله او داغه ثواب الله یو په لس باندې ورکی دغه رنګ چا باندې سلام واچو السلام علیکم او نو الله پاک ورله د دې ثواب یو په لس باندې ورکی خو څوک چې د الله په لار کې وي او دیني کې کوي د ₹1 لګي نو دا الله پاک د کم نه د ټولو نه ادنا درجه یعنی د ټولو نه کم ثواب چې الله ورکی نو یو په لس باندې ورکی والله یضاعف لمن یشاء او زیات چې الله څومره غواړي بندگانو ته ورکړي د الله په لار کې د الله لار څه ده نو شیخ سرفراز حسن صفدر صاحب رحمه الله هغه د ټولو نه لومبه مت چې کوم دی د فی سبیل الله د الله لار چې کوم ده هغه چې کوم دی علم حاصلول دي سړی علم زده کوي بیا پس تبلیغ هم دی جهاد هم دی جهاد بالقلم هم دی په دې ټولو کې سړی ₹1 په خپل ځان باندې لګي نو یو په 200 الله پاک ثواب ورکړي دغه رنګ تاسو چې دا درس لراده ته خپل فضایل نه دی معلوم تاسو چې یو قدم د خپل کور اگدای نو په یو قدم درته الله وسونه کې کم سے کم درکړي او یو قدم باندې او شیخ صاحب لیکلي دي قدمونه به د دواړه طرف حسابيږي د کور نه تاسو یو قدم اگدای دلته درس اوریدو د پر راځي د علم حاصلولو د پر راځي نو په یو قدم درته الله وسونه کې کم سے کم درکړي او والله یضاعف لمن یشاء الله چې زیات څومره وغواړي الله پاکي ورکړي خدا د کم نه کمه درجه ده په یو قدم نو سړی چې صالح باجه چې د کور روان شي نو کم سے کم 50 قدم هم به اخلي کنه کو 50 نه 25 صبح اخلي کنه نو 15 شه د اغانه واغستو او 15 شه دی غاړي نو بیا کور پورې 15 قدم پورا کینو 50 قدم شو نو 50 ولې په 700 کې ضرب ورکړي څومره نه کېتی راځي دا په لږ غونډه ګټي مو د الله پاک ورکړي دا رنګ ټول ته کوئی سړی مدرسې ته روان دی او د ځان ته تیل واچول په موټر سایکل کې نو کده د ₹10 یا د ₹1 تیل واچول یا د ₹100 تیل واچول نو 700 کې ول ضرب ورک دا د الله پاک وعده ده خو د کم سے کم وعده ده دغه رنګ طالب علم چې د خپل کور د علم حاصلولو لپاره اوزي نو دته نورانی پرشته د خپل وزري غوړي د برکت لپاره دغه رنګ طالب علم چې د خپل کور د لپاره او د خپل کور اوزي د علم حاصلولو لپاره نو د لپاره پاوا کې مارغان په بو کې میان په سړو کې چنجي د مغفرت دعاګانې زمونږ استاد د لپاره پرشتي د مغفرت دعاګانې کې زګه مونږ ټول طالبان یو علم حاصل نو دا فضایل چې تاسو ته مې دی لپاره وي چې تاسو شوق پیدا شي چې تاسو ګوري اسې نه راځي دی باندې الله پاک تاسو له ډیر لوی چې کوم دي ثوابونه درکړي نو دا الله په لار کې کم سے کم درجه ده چې 200 یو په 200 الله پاک ثواب ورکړي او والله یضاعف لمن یشاء الله چې چاته وغواړي زیات ولم ورکړي دین زیات ته الله پاک ورکړي